بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او د پاکستان خبر به کوو. د ډېر څه مودې راسې د افغانستان د پاکستان تاوتریخوالی روان دی، خو ډېره موده پکې ووتله. کله افغانستان په پاکستان باندې دعوه کوي او پاکستان په افغانستان باندې دعوه کوي. دغه دعوې به آخر کله ختمیږي؟ بیا دغه کومه دهشتګردي چې په پاکستان کې بالخصوص روانه ده، موږ وکتل چې کله په اسلام آباد کې، کله په کوهاټ کې، کله په باړه کې، کله چې کوم دی نو په باجوړ کې حمله کېږي او په هغه حمله کې چې کوم دی 4 او 5 چې کوم دی هغه شهیدان کېږي. د دغه جنګ اختتام به کله کېږي؟ ویلې شوي دا و چې دې نه مخکې په دوحه ترکي په دې کې ناستې شوی. بیا د خلکو امیدونه و چې مخکې روژه د اختر دی او اختر کې هم یو څو ورځې پاتې دي چې دغه بارډر به کلوز شي. بیا پکې مونږ خبرو کو د غیر قانوني افغانانو نو په لکونه خلک اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی. بیا په دې کې ډېرې دعوې دا هم کېږي چې دغه افغانیانو ویستلی کېږي ولې نه د پاکستان نه. یو خوا افغانستان د پاکستان سره شر کوي لګیا دی او بل خوا چې کوم دی نو دغه افغانیان چې کوم دی په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی. خو که مونږ په دې ټول اوورال سچویشن باندې خبره اترو کو نو په هغې کې دغه دی چې مونږ وکتل په افغانستان کې خلک د افغانستان خپل خلک دغه وینا کوي چې نه خو هلته کې تعلیم شته، نه صحت شته، نه چې کوم دی روزګار شته. بیا دغه هم افوا ګډه شوې وه د افغانستان لخوا چې هلته کې به څه د پاسه 100 کارخانې جوړېږي، خو هغه کارخانې هم په نظر باندې رانلی. او الله دوی کې چې افغانستان کې ترقي راشي، الله دوی کې چې په افغانستان کې امن راشي، الله دوی کې چې په افغانستان کې ایجوکیشن شروع شي، او الله دوی کې چې په افغانستان کې روزګار شروع شي. بل اړخ ته که موږ د پاکستان خبرو کوو نو د پاکستان لخوا چې کومې حملې پې کېږي لګیا دی. پاکستان بار بار په خپل پریس کانفرنس کې یا په خپل خبر کې دا وایي چې افغانستان دغه سوچ نه کوي دا د افغانستان د ولس باندې حمله نه ده یا د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې باندې حمله نه ده. بل خوا که موږ ذبیح الله مجاهد خبرو کوو نو هغه وایي چې زه به د پاکستان نه دغه حملو بدل اخلم لګیا یم. نو که دغسې بدلې د یو بل نه اخیستلی کېږي یا دغسې یو بل ته په زړونو کې نفرت ایښولی کېږي نو دغه د بارډر چې کومه خبره ده یا د تجارت چې کومه خبره ده یا بارډر او تجارت به هم یو سایډ ته کوو، د دوو ګاونډي هیواد ملکونو مسله ده که وګورو دغه دا واحد دغسې ملکونه دي چې خپل منځ کې تګ راتګ بلکې رشتې پکې شوي دي، خو د هغې نه باوجود هم دغه مسله ډېره زیاته مخکې تللې ده. د دغه مسلې کنټرول کولو دپاره یا دغه مسلې حل کولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي. زمونږ چې دلته چې کوم غیر قانوني افغانیان کډوال دي د هغې سره اکثر له خبرو شناګي همدغه وایي چې دا د حکومتي چې کوم سیاسي پارټۍ د هغې له پکار دي یا د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي د هغې له پکار چې خپل منځ کې راکیني او په دغه ټیبل باندې یو شي او دغه خبره وشي. خو بل خوا که موږ وګورو نو د افغانستان لخوا چې کوم کاروایانې کېږي پاکستان ورته بار دا ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، هغې نه باوجود هم دغه خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي. او دا یقین دهاني افغانستان ورکړې وه چې دغه خاوره به صرف د پاکستان خلاف نه بلکې د یو ملک خلاف به هم نه استعمالیږي. خو ماته مطلب یقین داسې راځي چې د افغانستان هم چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه دغه طالبانو مخې ته بې حسه دي یا بې بسه دي چې ځکه دغه خبره دومره مزید ورانې ته لاړه او دغه خبره جوړېږي نه. لږه یو څو ورځې وړاندې که مونږ خبرو کوو نو دلته کې د باړې روډ باندې چې کوم طالبان ورته وایي یا څه ورته وایي هغې راکوز شوي وو دغلته کې باقاعده ویډیوګانې جوړه کړي. هغې نه نیمه ګنټه بعد چې کوم دی نو پولیس رالو، پولیس خپلې ویډیوګانې جوړه کړي. د دغه ویډیوګانو جوړولو مقصد څه دی؟ دغه طالبان اول رالو ویډیوګانې جوړه کړي، بیا پولیس رالو ویډیوګانې جوړه کړي. دغلته کې یو سوالیه نشان چې کوم دی نو هغه جوړېږي چې دغه خلک په کومه باندې راځي. بیا دومره کلیام راځي او عام پبلک روان دی، ټرافیک روان دی، د هغې په منځ کې دی ودرېږي، ناکه لګوي، بیا چې کوم دی نو تالاشیانې اخلي، بیا ورسره ویډیوګانې جوړوي، بیا نیمه ګنټه بعد غیبېږي، نیمه ګنټه بعد پولیس راځي. نو دا د عام خلکو دغه سوال دی چې دغه حکومت له پکار دغه دی چې دغه کم طالبان د باړې روډ په منځ کې ولاړ دي هغوی دغه ویډیوګانې جوړوي. نو پکار دغه ده چې کوم د پاکستان پولیس یا سیکیورټي فورسز ادارې دي نو هغوی له هم دغه پکار دی چې هغوی راشي خپل منځ ته په منځ کې ودرېږي او دغه خلکو تپوس وکړي چې دغه خلک په کومه راغلي دي. خو دغه دهشتګردي وګورو یا دغه بدامني یا دغه شي نه مخې ته کېدو
نو نه لګي چې دغه د پاکستان او د افغانستان دغه مسله به یو طرف ته شي. بل خوا که موږ د خپل پاکستان خبرو کو، د صوبې او د وفاق خبرو کو، نو هغه هم په یو پیج باندې نه دي. یو خوا وفاق لخوا ویل کېږي دا چې د افغانستان چې کوم غیر قانوني کډوال دي هغه د خپل وطن ته واپس یوکړي. بل خوا د صوبې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب دغه وینا کوي چې نه لا خو جنگ روان دی، بیا روجه وه، روجه هم تېره شوه، اوس پکې اختر دی، اختر نه بعد به دغه نو که دغه جنگ او دغه شین دغه شانتې رواني نو مخې ته دغه اختر را روان دی، بیا اختر نه بعد به بیا به څه سچویشن وي، بیا به د خلکو د سوال کم جواب ورکړلی کېږي چې دغه غیر قانوني افغانیان ولې نه ویستلی کېږي، خپل ملک ته ولې نه ځي. یقینا چې په دې کې د غیر قانوني افغانیانو غلطي نشته دی. که مونږ د دهشتګردۍ خبره کوو نو پاکستان هم دغه بار بار وینا کوي چې نه خو زمونږ چې کوم اټیکس دي هغه په افغانستان حکومتي چارواکو باندې دي، نه د افغانستان چې کوم عام ولس دی په هغې باندې دي. او دغه کمې حملې چې مونږ کوو نو دا مونږ د هغه خلاف حملې کوو کوم چې د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان کې دهشتګردي پیلاوي. دا زمونږ نننی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د الله په امان.